بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږه 13 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د عدتون قانون بیانو. تدین مخکې کوم قانون مونږه بیان کړی دی د اقامتون والا قانون، دا غي تعلق هم د مصدر سره او د عدتون والا قانون تدې تعلق هم د مصدر سره دی او تدې قانون تعلق د مخکې قانون سره هم دی، لہذا تدې قانون نه مخکې د هغې قانون اوریدل دا ضروری دی. تدې قانون حاصل او خلاصه دا ده چې هر هغه وو چې هغه واقع شي د داسې مصدر د فا کلمې په مقابله کې چې هغه مصدر د فعلن په وزن باندې، نو تدغه وو دا کسره دا ما بعد لور کول، یعنی د وو نه بعد چې کوم حرف دی د عین کلمې په مقابله کې چې کوم حرف راغلی دی او بیا دغه وو حذف کول دا واجب دی او تدغه وو په بدله کې په آخر کې تای متحرکه راوستل یا راوړل دا واجب او ضروری دی. تدې قانون حاصل او خلاصه دا ده چې هر هغه وو چې هغه واقع وي د داسې مصدر د فا کلمې په مقابله کې چې هغه مصدر د فعلن په وزن باندې، نو تدغه وو دا کسره ما بعد لور کول، بیا دغه وو حذف کول او تدې په بدله کې په آخر کې تای متحرکه راوړل دا واجب او ضروری دی. دغه تای متحرکه دا موږ د اقامتون د قانون د وجه نه راوړو، ځکه چې دلته حرف وغورځید بغیر د التقاء تنویني نه، نو تدې په بدله کې په آخر کې تای متحرکه راوړل دا واجب او ضروری دی. تدې قانون د پاره یو شرط دی او هغه شرط دا دی چې تدې مصدر کما مضارع معلوم ده، په هغه مضارع معلوم کې دغه وو دا حذف شوی. کچری په دغه مضارع معلوم کې دا وو دا نه حذف شوی، نو په هغه کې به بیا د عدتون والا قانون دا نه جاری کیږي. مونږ یو څو مثالونه ذکر کوو، نو دغه مثالونو د ذکر کولو د وجه نه دا قانون دا به زمونږ او ستاسو په ذهن کې په ښه طریقې سره محفوظ شي. مثلا وعدن دا مونږ سره د باب ضربه یضربون مصدر دی او دا د فعلن په وزن باندې دی، نو وعدن دا مصدر دی او د فعلن په وزن باندې دی او تدغه د فا کلمې په مقابله کې وو واقع شوی دی، نو تدغه وو دا کسره دا مونږه ما بعد له یعنی عین له ورکړه او بیا مونږه دا وو حذف کو، د دې په بدله کې په آخر کې تای متحرکه راوستله، نو مونږ سره د وعدن نه جوړ شو عدتون. بل مثال مونږ سره دی وسنن، دام د فعلن په وزن باندې دی، وو واقع شوی دی د داسې مصدر د فا کلمې په مقابله کې چې هغه مصدر د فعلن په وزن باندې دی، لہذا د وو کسره مونږه سین له ورکړه، وو هم حذف کو او په آخر کې مونږه تای متحرکه راوستله، نو مونږ سره د وسنن نه جوړ شو سیناتون. بل مثال مونږ سره دی وسعن، دا هم مصدر دی او د فعلن په وزن باندې دی او د هغې د فا کلمې په مقابله کې وو واقع شوی دی، لہذا د وو دا کسره د مونږه سین له ورکړه، بیا وو حذف کو، په آخر کې مونږه تای متحرکه راوستله، نو مونږ سره د وسعن نه جوړ شو سعتون. او دا درې وانه کوم مثالونه چې مونږه ذکر کړل، نو تدې مصدرو کما مضارع معلوم ده، نو په هغې کې دغه وو دا حذف شوی دی. د وعدون کم مصدر مضارع معلوم ده یعیدو، دا په اصل کې دا یو عیدو وو په هغې کې حذف شوی دی. وسنن کم مضارع معلوم ده، نو هغه ده یو سینو، دغه وو په مضارع معلوم کې حذف شوی دی،